اسماء اخلاص زما خور تاسو ته یو څو خبرې کوم خو ډېره ضروري ویډیو ده ښه زموږ د خور نه زه ګوره دا منم چې به غلطي ده صحیح شو زه دا منم د ښځې اواز عورت دی داسې شاعري زه دا منم بالکل شریعت موږ له د دې اجازت نه راکوي صحیح ده خو زه تاسو ته یو بله خبره کوم که نه په دې میډیا باندې ماشاءالله یو هل هول سټارټ دی جی هر یو ځان نه ماشاءالله مفتی اعظم پاکستان ساز کړی راځي او سکرین ته کینی او بس وروره دا ښځه داسې او ښځه هغسې او صحیح ده بالکل منم که نه خو تاسو ته زه یو تپوس کوم یاره د کوم شریعت چې موږ ته دا هر څه ښودلي دي که نه چې بی د ښځې اواز عورت دی ښځې له نه دي پکار چې په میډیا راشي صحیح ده دغه شریعت ما ته یو بله خبره هم ښیي او ډېر زور پې د دې نه سوا زور په هغې باندې دی کوم دی د مسلمان پرده الله اکبر کبیره دغه شریعت ما ته دا هم وایي د مسلمان نه ګوره پرده چوته نه کړي او د مسلمان نه په هغه ټایم کې پرده چوتېږي کوم ټایم کې چې مسلمان ګناه وکړي کم ټایم کې چې مسلمان ګناهګار شي کم ټایم کې چې مسلمان خطاکار شي په هغه ټایم کې بیا د پردې حکم دی مولانا اختر علي سکړی نه دي نو بیا د چا څه کار دی چې پرده چوتوي د کومه پرده په معنی چوده کی چې زمانه غلطي وشي نو بیا شریعت دغه ځای کې زور ورکوي چې پرده پرې راواچوه ما ورته د شریعت دا یو حکم یادو چې بس او هر یو مړه بس ما یې کوم ځان ته نیولی د الله بندګانو الله دې موږ ټول معاف کړي د مسلمان د عزت تار تار کو قسم دی تار تار کو بس دی دې ټایم کې شریعت څه وایي زما نبي علیه السلام فرمایي و چا چې به مسلمان پرده راواچوله پرده پې چا راواچوله په هغه ټایم کې چې دی د پردې مستحق دی پرده پې چا راواچوله نو الله جل شانه به په کور په دنیا او په آخرت کې او په هغه ورځ کې به پرده راواچوي په کوم ورځ کې چې دی محتاج دی د پردې یعنی د قیامت په ورځ باندې او زما نبي فرمایي د سود اویا درجې دي اویا درجې د ټولو نه کمه درجه دا ده چې د خپل مور سره سړی 35 پیرې زنا وکړي څو 35 پیرې زنا وکړي او بدترین سود دا د مسلمان بېعزتي ده مړه زه خو راغلی م ځان نه مې مفتي ساز کړی او بس دا واغ صحیح ده زه ګوره حمایت نه کوم زما خور ده زه حمایت نه کوم بالکل غلطه خبره ده خو بعید دی بل سیټ ته ده دا یو سیټ خو ما یادو خو دا بل سیټ زه نه یادوم او زما نبي علیه السلام فرمایي څوک چې د مسلمان بېعزتي کوي وایي په خپل کور کې به ناست چار دیوالۍ کو رسوا بشي او دا دې ګوره موږ نه وایو چې دا راوتي د میډیا ته او دا دی واغه ده بس دا خو اوس داسې ده هسې هغسې ده د هغې سره زموږ سویمه ده شریعت حکم ته به ما ورته ګورو شریعت ما ورته دوی پرده راواچوه په کس باندې مړه یو راځي او دی خوا او دی خوا بس یقیني ته میدا ته اوس وګوره مړی په ما به الله بیا پرده راواچي په قیامت کې زه څومره ګناهګار یم مړه په دې موبایل کې زه څومره غلطې پلتې ګورم تاسو راته ووایه نو بیا خو بهتره دا ده چې د الله مخې ته زما هم پرده چوته شي قیامت کې دا در چا خوښه ده تاسو در چا خوښه ده چې دا پرده دې ما څومره مونږ ګناهګار یو مړه هر یو د په خپل زړه باندې دا خبره کیدي ده چې په کور کې خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي داسې خبره راشي که نه نو زما د خور زما د مور زما د نورو تورسرو تصویران داسې لاړ شي څومره بد به زه ګڼم دا دې موږ نه وایو چې بی دا خو سکرین ته راوتې ده جناب زه د شریعت حکم بیانوم شریعت حکم چې شریعت څه وایي چې مسلمان کله ګناهګار شي بیا پې پرده ده په عام کس باندې پرده باندې ته څه کې خو چې کله مسلمان ګناهګار شي یو خاوند د خپله ښځې ولیده په بدکارۍ باندې نو څلور ګواهان به پیش کوي ولې به پیش کوي دا قرآن دی ښه قرآن خبرې دي زه نه یم حدیث ولې به پیش کوي ولې چې خبره پټه پاتې شي الله اکبر نو جناب یو څو تصویران یا ویډیوګانې تللي دي که نه الله اکبر کبیره او زه د مسلمان عزت داسې تار تار کما نو قسم دی قیامت کې به م الله رسوا کوي په دې دنیا به م الله مونږ رسوا کوي ځکه چې موږ د مسلمان پرده نه کوو پرده پرې راواچوه ظالمه شریعت درته وایي چې په دې ټایم کې پرده راواچوه پرده پې راواچوه او ما ورته بسې الله دې موږ معاف کړي بس الله دې موږ پردې راواچوي